بی بی سمیه سره څومره ظلم کړی دی آها تاریخ د هغې بیان نشي کولی چې هغې مسلمانې مظلومې سره څومره ظلم کړی په منځ یې شلولې د غریب یو وخت په یو اوښ پورې تړلې وه بل بل پورې په پړي وایي دا اوښ داسې روان کړي او دا داسې روان کړي نو چې غریبه دا خپې راښکلې شوې نو په ژړا شوه وی ګوره زه خو درته ویم چې دې مرګ ته نشي ټینګېدی دا دین دې پرېږده پرېږده د اسلام دی واپس خپل زوړ دین ته راشه وی ولې وی دا دې څنګه جاړې وی په دې نه جاړم اوس به مې تاسو وشلوې او سا به رانه وخېږي سخت مرګ دی خو مرګ دی سا به وخېږي جاړم په دې الله چې زما په وجود څومره ویښته دي او دومره راکې ساګانې وي او هره سا مې د ایمان او د اسلام نه دقسې قربان کړې وه چې دا اوس قربانېږي څه شو هغه ابوجهل په مسلمانانو چې ظلمونه کول چرته لاړ ظالم څه شو هغه ابوجهل بدبخته څه شو هغه ابوجهل هغه ظلم والا څه شو هغه ابوجهل جګړه خو د مال او د دولت نه وه جګړه خو د قومیت نه وه جګړه خو د مشرۍ نه وه بلې دا ابوجهل راغی ابو طالب لا وی دا ورواره دې پوه کا مال غواړي چې څومره غواړي ورکو خولې نه دی بس ښځه غواړي د مونږ له فخر دی چې دلی ورکو د یو ښه کورنی دی ښکلی دی هوښیار دی په کومه جینۍ ګوته ایږدي هر څو چې غواړي ورکو مشري غواړي مشر کو یې جنگ په مشرۍ نه دی په مال په دولت نه دی په قومیت نه دی چې دا زما قوم دی او دا ستا قوم دی ټول یو قریش دی جنگ په چا دی په ایمان دی رسول الله مبارک ورته څه وایي ابو طالب ته او ورته وایي په ورواره ډېر تنګ شوی یم زم په دې قوم سره یې جوړه وکړه او قوم دی وایي خیر دی ستا دین ته چلوه خو مونږ کې ګوتې مه وه زمونږ خدایانو کې مه وه کاکا جي که د یو لاس کې راله سپومی کېدي او په دې بل کې نور قسم دی چې الله راته څه ویلي چې د هغې نه منې نه شم دا خو لا بچی ده او مال دی او دولت دی او زه کاکا جي که ته د قوم نه تنګې تا نه مې ګیله نشته او حضور پاک ته روان شو په ژړا شو چې دا یو کاکا مې هم رانه لاړ نو ابو طالب اواز ورکوي ورواره دلته راشي ځه چې څه دې خوښی کوه فاصدع بامرک ځه چې څه دې خوښی کوه هغه ښه شاعر دی خو ما نه هېر شو حتی اؤسد فی التراب دفینا څه چې دې خوښی کوه تا ته دوی دومره نقصان نشي رسولی تر څو چې د په قبر کې نیم پروت څه شو هغه ابوجهل څه شو اتق دعوة المظلوم رسول الله مبارک فرمایي ظلم مه کوه د مظلوم د آه نه ځان ساته زیاتې مه کوه ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې د بل سره ظلم وکړو ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې دا بل زه نچوڼ کم او زیاتې دا ټول ظلمونه دي دا نن چې کوم په عوامو د ظلم ټیکسونه دي دا هم ظلم دی